عاجزۍ یو شکل دی او د الله تعالی رحمت د متوجه کولو ځان ته متوجه کولو یو تدبیر دی. نو بای سړی نه ګناه شي، مونږ معصوم نه یو، مونږ پیغمبران نه یو، پیغمبران علیهم السلام نه ګناه نه کیږي، هغه معصوم دي. دا زموږ عقیده ده اهل سنت والجماعت چې دا متفقه عقیده ده چې ټول انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروسته د هر قسم صغیره کبیره ګناهونو نه معصوم دي، خینه ګناه نشي کېدی. الله تعالی خاص نگرانه کې دي. فإنک بأعیننا، قرآن پاک کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فإنک بأعیننا، ته زموږ د سترګو وړاندې هیڅ کله کوتاهي نشي کېدی. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین او اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا محفوظ دي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، رضی الله عنهم ورضوا عنه، عفى الله عنهم. الله تعالی غي سره درگذر فرمایلی دی، الله تعالی غي نه راضی دی، غي الله نه راضی دی، الله غي نه راضی دی. نه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، بیعت رضوان کې صلح حدیبیه کې الله جل شانه هغه صحابهونه د خپل رضا اعلان کړی دی چې کوم د کیکر د ونې لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد باندې بیعت کړی دی. صحابهونه الله راضي دی، ځکه د عقیده ده چې صحابه کرام اهل بیت کرام رضی الله تعالی عنهم دا محفوظ دي د ګناهونو نه، او دغه شانتي اولیاء په خپل خپل مقام او مرتبه کې محفوظ دي. او باقی موت او ټول امت چې دی کنه کمی به شي کې دی شي یلا کام ودو خوبیان راغلي دي یار، وبشتا کنه خوبیان راغلي زبردست سترګو کې خوبونه دي یار. چاله خوب ورځي هغه د ودسو کې یا یخ وبشتا کنه ها یخ ودی اوس کې برای کرم د خوب والا حضرات ته متوجی شي نه، خوب والا حضرات د پاره یخ ودی چې یخ ووس کې ودکیږي بنا وای. بیا عبدالوحید بھائی په پیداو کو مقرر کو به ګناه کې دل چې دی کنه همون تاسو نه دا یقینا دا ممکن ده، الله دې مو ساتي. خو ګناه نه بس چې دی په دې ګناه باندې اصرار کول یا په دې ګناه باندې هیڅ قسمه پریشانی او خفګان او دک او ندامت نه کېدل، دا عیب دی. کلکم خطا، حدیث پاک کې راځي تاسو ټول خطاکار یې، تاسو ټول خطاکار یې. عام انسانانو ته حکم، انبیاء علیهم السلام دینه مستثنا دي. تاسو ټول خطاکار یې. وخیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار. تاسو د حدیث پاک د کلمات ته وګورئ، بهترین خطاکار. خطاکار ګناه هم بهترین کې دي شي، بهترین ګناهګاران، بهترین ګناهګاران، بهترین خطاکار څوک دي؟ التوابون، توبه کوون کې دي. بهترین ګناهګاران کثر سره توبه کوون کې دي. چې کوم کس ګناه وشي او هغه نه پس توبهګار شي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر مبارک کې بهترین ګناهګار دی. بهترین ګناهګار، بهترین مجرم. هلکه مجرم بهترین کې دی شي. بهترین مجرم څوک دی؟ بهترین خطاکار هغه دی چې کثرت سره توبه وباسي. بهترین مجرم کم قانون یا مجرم ته بهترین ویلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه مجرم ته بهترین مجرم ویلی دی، بهترین خطاکار ویلی دی چې کم کس چې دی د ګناه نه پس توبه وباسي او کثرت سره توبه وباسي. څومره حوصله افزایی ده، څومره همت افزایی ده، څومره امید افزایی ده چې یو ګناهګار بنده چې دی هغه مایوس نشي. یو ګناهګار بنده مایوس نشي، نا امید نشي. نو ګناه کې دل چې دی دا انسان د خامخا کمې بشه کې دی شي، ولې ګناه نه بس چې دی سړی غفلت شکار شي، د توبه ونه باسي، د الله ته متوجه نشي، د دوه رکعات صلات توبه ونه کی، د پیمانه نشي، دا جرم دی، دا عیب دی. او د دې طرف ته متوجه کول مقصود دی. شریعت موږ دې طرف ته متوجه کړیو چې دې ګناه نه بس بیا توبه وکړل پکار دی، الله ته انابت او رجوع ال الله پکار دی.
حضرت فرمایي چې